بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. له تاسو نه هم مننه چې موږ ته فرصت راکړه چې د اوسنیو مذاکراتو باره کې تاسو سره وغږیږو. هو دا مذاکرات به نن پیلیږي، نن چې د 2019 کال د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده او د هجري قمري کال د 1440 د جمادی ثاني شلمې نیټې سره سمون خوري. نو په همدې نیټه نن به پیلیږي او کېدای شي چې لا 28 تاریخ پورې دوام وکړي. دا لومړۍ ورځ به تعارفي غونډه وي، په دې کې به د یو بل سره تعارف کېږي، ځکه چې د موږ په ټیم کې هم څه نوي ملګري راغلي دي. نو هغوی او د امریکایي ټیم ترمنځ به تعارف به کېږي او نورې 3 ورځې به کاري ډلې په هغو 2 موضوعاتو باندې کار کوي چې مخکې ټاکل شوي، چې هغه د افغانستان نه د ټولو خارجي قواو وتل او چاته اجازه نه ورکول چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په خلاف استعمال کړي. که د اجنډا په اړه ووایي، د دې ناستې اجنډا به څه وي؟ د دې ناستې اجنډا خو لکه چې تاسو ته معلومه ده، مخکې په اعلامیه کې هم او د اسلامي امارت د ویان محترم مجاهد صاحب په څرګندونو کې هم راغلی وه چې هغه 2 ټکي دي. لومړی له افغانستان څخه د خارجي قواو د ټولو خارجي قواو وتل او دوهم چاته اجازه نه ورکول چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف استعمال کړي. دغه 2 ټکو باندې موږ په تیر غونډه کې بحث کړی وو چې 6 ورځې دوام وکړ او دغه ټکي به اوس هم په دغه باندې به خبرې کېږي. البته دا ځل به د لومړۍ ورځ خو به تعارفي غونډه وي، خو په نورو ورځو کې به هغه کاري ډلې په دې باندې خبرې کوي په تفصیل سره او دوی به هڅه کوي چې د موافقې مسوده ترتیب کړي او په دې باره کې خپل سفارشات عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د ناستې ګډونوال څوک دي؟ د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند خبره هم کېږي چې 13 ورځ قطر ته رسېدلی. آیا نوموړی به هم خپله هم په دې ناسته کې برخه اخلي؟ توقع ده چې ملا صاحب برادر اخوند به لومړی تعارفي غونډه کې ګډون وکړي او د مذاکراتي ټیم مشر خو د مشرتابه لخوا محترم شیر محمد عباس ستانکزی صاحب ټاکل شوی ده. البته محترم ملا صاحب برادر اخوند هغوی په سیاسي چارو کې د اسلامي امارت مرستیال ده او د سیاسي دفتر مشر ده. دا د هغوی په ثوابدید پورې هم اړه لري، په هغه پورې منحصره ده چې هغوی کله وغواړي په مذاکراتو کې اشتراک وکړي او د هغوی مشري وکړي. خو په ټاکل شوی یعنی د دوی لخوا شیر محمد عباس ستانکزی صاحب ټاکل شوی ده. د طالبانو لخوا په تازه اعلان شوي مذاکراتي ټیم کې د انس حقاني نوم هم شته چې اوس مهال په زندان کې دی. آیا د نوموړي د خلاصېدو کومې هیلې یا امیدونه شته؟ انس حقاني صاحب خو تاسو ته معلومه ده چې هغه په هغه وخت کې چې نیول کېده هغه یو طالب العلم و. هغه په نظامي چارو کې لاس نه درلود، هغه قماندان نه و، هیڅ ډول تړون نه درلود، صرف دینه چې هغه د حقاني صاحب د کورنۍ ده. نو په دې نوم باندې هغه زندان ته اچول، هغوی د نیول کېدل، دا یو غیر منطقي او ناروا او غیر قانوني عمل و. اوس چې دای په مذاکراتي ټیم کې ټاکل شوی ده او دا به د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل لپاره هڅې کوي، نو د ده له بند نه خوشي کېدل ډېر ضروري دي او باید خوشي شوی وي. حتی د هغوی په زندان کې د یو داسې
بې ګناه افغان مسلمان اچول چې هغه صرف د کورنۍ په د تړاو په لحاظ باندې زه فکر کوم هغه هم یو ناروا عمل و، خو اوس موږ توقع دا ده چې زر تر زره خلاص شي تر څو د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل کې یو مثبت رول ولوبوي. په دې وروستیو کې د اسلام آباد غونډه وځنډېده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل چې دا غونډه د سفري بندیزونو د وجې وځنډېده. همدارنګه خلیلزاد هم په ترکیه کې د روسیې استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې به د سفر خنډونه لرې کوو. آیا په دې اړه کوم پرمختګ توقع شته؟ هو هغه غونډه لکه څنګه چې مجاهد صاحب ویلي وو د بندیزونو له وجې وځنډېدله، دا ملګري په تور لیست کې وو او دا یو عمده د دې سبب وو، دلیل وو. همدا شان چې موږ مسکو ته تللو، د موږ 15 ملګري چې دلته د سیاسي دفتر کې نوی مقرر شوي دي، د سیاسي دفتر اعضا دي، هلته هم دوی ونه شو کړلی چې په هغه غونډه کې ګډون وکړي، په بین الافغاني غونډه کې. نو دا یو لوی خنډ ده، د سولې په وړاندې خنډ ده، د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په وړاندې خنډ ده. موږ توقع کوو چې لکه څنګه چې زلمي خلیلزاد او کابلوف ویلي دي چې موږ به هڅه کوو چې دا خنډ لرې کړو، دوی عملاً دا کار تر سره کی. او موږ لکه تاسو ته چې معلومه ده په ټولو غونډو کې، د پګواش په غونډه کې، د کوټو په غونډه کې، چنټلي په غونډه کې، دو کانفرنسونو کې موږ ویلي وو چې دا تور لیست ختمول دا یو ضرورت دی، دفتر په رسمي توګه پرانستل دا یو ضرورت دی. همدا شان د بندیانو خوشي کول چې هغه د سولې لپاره یو فضا برابروي، نو دغه ضرورتونه دي او ثابته شوله چې هغه کار نه ده سوی، وخت په وخت دا خنډونه رامنځته کیږي. نو که په آینده کې هم داسې دوام وکړي دا به یو لوی معنی وي. اصلا وصولا هم باید دوه د مسلې ټول لوري وکړی شي چې په آزادانه توګه سفر وکړي او په آزادانه توګه په غونډو کې اشتراک وکړي او نظر څرګند کړي. دغه کار د افغانستان د مسلې د حل لپاره مرسته کولی شي او دغه لپاره ډیر مهم ده. د مسکو په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې بله غونډه به په دوحه کې کیږي. د دې ناستې په اړه څه ترتیبات نیول شوي یا کله به کیږي؟ دا هغلته خو دا فیصله وشوله د جای چې دا غونډه په دوحه کې کیږي، لکن تاریخ نه و ټاکل شوی. دا ویل شوي و چې په نږدې راتلونکي کې، هو په نږدې راتلونکي کې کیدای شي دلته په دوحه کې غونډه وشي، لکن تر اوسه پورې فکس تاریخ نه ده تعیین شوی. په آینده څو هفتو کې به دا تاریخ تعیین شي. تیره میاشت د مذاکراتو څلورم پړاو په دوحه کې ترسره شو چې په لومړي سر کې ویل کېدل چې کېدای شي 2 ورځې دوام وکړي، خو موږ ولیدل چې 6 ورځې ته وغځېد. آیا اوس هم د دې احتمال شته چې دغه 5م پړاو چې اوس ټاکل شوی پیل شي دا د 3 ورځو نه 2 ورځو نه وغځېږي او دوام وکړي؟ هو د دې احتمال شته، خو هسې په نظر کې 2-3 ورځې نیول شوي دي. امید ده چې په دې 2-3 ورځو کې دا مسایل راونغاړل شي او کوم کاري ډلې چې دي هغوی خپل سفارشات عمومي مجلس ته ترتیب او وړاندې کړي.